أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مخکې آیاتونو کې مسله د توحید وا پای دلایلو بیا تذکره د دې و چې د کافرانو سره دوستانه تعلقات د مؤمنانو سیوا مساتئ. اجازت په یو حال کې ورکړی شو چې تاسو ته ځان خلاصولو د پاره خبره کوي، ځان بچ کولو د پاره خبره یې څه کاري څه اظهار د څه خبري، نو بیا خو خیر دی، خو که داسې نه وي نو د هغې سره دوستانه تعلقات مه ساتئ. ولې څوک چې د هغې سره دوستانه تعلقات ساتي نو هغه د هغې نه کېږي، د هغې اثر پې کېږي، هغې به بیا خپل کارونه اخلي، د دین اسلام په خلاف کې به بیا استعمالی، د دې مینا محبت د خپل زړونو نه اوسه لرې کوي. بیا دا مو فرمایل چې الله ته پته د هر څه، که تاسو بعضې خبرې ښکاره کوئ او که پټوئ نو الله ته د هغې معلومات دي، الله ته د هغې علم دی، الله عالم الغیب دی، اسمانونو ځمکه کې چې څه کېږي څه دي الله ته معلوم دي. دنیا کې چې خلک کم عمل کوي، هر څه عمل چې خیر او که شري، یو وخت را روان دی د انسان ته اثبته نشتی، انسان ته به ښکاره کی، هر عمل به درته ښکاره کی، خیر یې کړی نو هغه به ته ښکاره کی، بد یې کړي نو هغه به ته ښکاره کی. چې کله بد اعمال دا سړی وویني نو دی به بیا دا غواړي چې کاش زما او د دې ورځې په منځ کې، زما او د دې عمل په منځ کې ډېر لرېوالی وی چې موږ د یو بل نه د سر اړو خبر نه وی، یو بل یو اړو لیدی نه، یو بل باندې پېښېدی نه. دا حال به د قیامت د ورځې د الله رب العزت سره علم د غیبو دی، نو هر څه به د اصلي ته ورښکاره کي. اوس دې ځای نه وایي چې مینه محبت ساتې نو د الله سره وساته، نو د الله د رسول سره وساته، اطاعت کې نو د الله وکړه او د الله د رسول وکړه، د الله خبره ومنه، د الله د رسول خبره ومنه. د دې نه علاوه نور چې څومره دي چې د الله او د الله د رسول د خبرې نه خلافي نو هغې پسې مزه د هغې تابعداري مه کوه. او د هغې نه وروستو بیا د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې دلایل د هغې تذکره به کوي، رد به کوي په دې باندې چې هغه الہ نه و بلکې هغه د الله بنده و. ولې هغه په اولاد کې راغلی، د هغه واقع پیش کوي، د ترور او د ترور د خاون خبرې کوي، د هغه او د هغه د مور خبره کوي، د ملائکو خبره کوي، دا ټول پیش کوي په دې باندې چې عیسی علیه السلام الہ نه و، عیسی علیه السلام د الله بنده و. دا به پیش کوي او بیا وروستو نقطې به پیش کوي د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، الله وی اعلان وکړه خلکو ته که تاسو مینه کوئ د الله سره، فاتبعوني نو طریقه به دا چې زما تابعداري کوئ، نو چې کله تاسو زما تابعداري وکړه نو یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي. بل دا دا چې ویغفر لکم ذنوبکم، بخښنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو، والله غفور رحیم، الله دې بخښونکی مهربان. صفا یو قانون یو خبره وکړه، ان کنتم تحبون الله، که تاسو دا دعوه کوئ چې زموږ د الله سره مینه ده
نو دا غي طریقه بدای چې فتبعونی تابعداري وکوي زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ښکار کی مینا وا په دې باندې ښکار کی چې ته د پیغمبر تابعداري کې نستاد الله سره مینا دا او لیکن کته د الله سره د مینې داویداري او د پیغمبر د طریقې خلاف کې نستاد مینا دروغجن ده کله کستا مینا د الله سره رښتونی نو ته د پیغمبر تابعداري کې چې پیغمبر تابعداري دی وکړه نو یو خبره دا ده چې الله به تاسو سره مینو کی نو دویمه دا ده چې تاسو څومره ګناهونه نو الله به تاسو ګناهونه معاف کی ولی الله بخون کې مهربان دیګا چا ویلی وراق یو شاعر هغه د دې یو نقشه راخکو دی دا هغه تعصل الله وانت تظهر حبه وهذا لعمري في القياس بديع کلو هذا لعمري في الفعال بديع وی تعصل الله تو نافرمانی کې دا الله وانت تظهر حبه او تو اظهار د محبت داغ کې یو طرف ته دعویدار د محبت او بل طرف ته نافرمانی کې وې زما د قسمی پدې دنیا کې پدې عالم کې پدې کارونو کې ما د ناشنا کارو لیدو او د ناشنا خبر او دا چې یو طرف ته نافرمانی کې او بل طرف ته د محبت داوی کې استاد خبر یا استاد عمل په منځ کې تضاد ده استاد دعوی او استاد عمل په منځ کې تضاد ده ولے لو کان حبک صادقا لا تعته ان المحب لمن يطيع ان المحب لمن يحب مطيع وای کچری استامینا رښتونه وې د الله سره نو تابعداري کوله ولې یو محب چې دی ناغه چا سره چې مینا کوي ناغه داغه تابعداري کوي دا پدې دنیا کې داخلك اینی ګوري د چا سره د چا مینا دا داغه سره تعلق دی داغه سره په دنیا کې وته عشق وموي نو چې کله دغه سین دی په هغه بس رواني هغه چې سکینو دی او سرم کوي ان المحب لمن يحب مطيع سوچ چې مینا محبت کوي داغه داوی کوي نو د چا سره چې مینا محبت دی نو داغه تابعداري کوي نګستا مینا د الله سره رښتونه وې نو تابعداري کولا لیکن چې ته تابعداري نه کوي نو ته په خپل مینا کې رښتونه نه دروغجن دغه سي د ملګرتیا خبره مي یو ملګری دی بل ملګری دی نو چا ویلې چې لا تسأل عن المرء واسأل قرينه وې د سړی نه تاسو مکوا داغه د ملګری نه تاسو کا د سړی په باره کې تاسو مکوا د ملګری باره کې تاسو کا ولې لا تسأل عن المرء واسأل قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي زګه چې یو چا سوچ د چا سره تعلق ساتي د چا سره مینا محبت ساتي د چا سره ملګرتیا کوي د چا سره دوستانه تعلقات ساتي نو داغه بلار باندې زی داغه تابعداري کوي کنه نو پښتو کې بعضی متل داسې دي د کلی او د بغیر بل کلی بد سړی چې پیژنې نو پسې پیژنې په دغه پیژنې کنه دارنګه زموږ په پښتو کې هم خلک وایي د مولا په گاون شي نو مولا بشي او کده امي په گاون شي نو امي بشي ولې دغه ناس ته پاسه اثر په پتا باندې کی مولا په گاون شي نو ناغه نو صحیح زده کی امي په گاون شي ناسته بند نه هیر شي اخله یو قصه کوي یو سړیو هغه مهیګرو چې د مهیونو ډېر خپل مهیو ودا پوخا قصه ده ودا به سم باچاله د به سره اته کله کله طالبانو سره وکې ناستو
یو پیر چې ته کېناستو هغه چې ته مسله کوله د خنثی مشکل دا خنثی دی د چې دا مهې ونې ویوړ بادشاه له بادشاه وله انعام ورکو چې انعام یې وله ورکو چې دی اووت نالته کې وزیر ورته وایي چې دا چې ته داسې انعامونه ورکوې نو دا خزانه به خالي شي دا د نه واپس کول غواړي هغه وایي ته په څه طریقې ته واپس کوې واپس یې که خو که واپس دې نه کړه نو ستا تنخوا به کټي ستا تنخوا به هم دله په انعام کې ورکو چې واپس کو وی تا خو دا مهر راوړی دا خو ډېر ښایسته دی دا خو زموږ ډېر خوښ شو تا انعام هم واغسته خو دا نر دی که ماده ده که دا نر وي نو موږ له ماده پکار ده او که دا ماده وي نو دا موږ له نر پکار دی چې جوړه شي که نه اصلي چې سوچ وکړو چې دا په بل مصیبت اخته شو هغه دغه طالبانو مسله د مولا مسله ورته یاده شوه وی جی دا نه نر دی دا نه ماده ده دا خنثی مشکل دی باچا یې ورکړه جواب وزیر سره جواب نو وی ستا تنخوا هلکه د تنخوا دله ورکوي پې سره خوشي وه تنخوا وله ورکوي هغه یو انعام یې واغسته یو یې د وزیر تنخوا هم واغسته وي ځه لاړ ووت بیا وګېته ملا سره چې کېنې نو بیا خامخا داسې خبرې به زده کړي چې بیا ورته فایده میلاویږي فایده میلاو شو هغه ته لاړ په هغې باندې په دغې لږ ساعت باندې د ملا سره په کېناستو باندې دا خبرې زده کړ خبره یې زده کړو جواب یې زده کړو جواب یې ورکړو خبره خلاصه کړو نو که د ملا په ګاونډ شوې نو د ملا به شي اچھا پارسی کی ویلی صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند د صالحانو صحبت بتا صالح کی او د بدانو صحبت بتا بد کی بدو سره کې نه جو بد بشي ګا بای سره ملګرو سره ناسي هغه چرته یا نسواری دی یا سیګریټي دی یا چرسی دی یا هغه ته هغه نور سیزونه دي دلته کې دی وینا یو پیر خو اسی یو پیر خو کا کنه یو پیر یو دم خو کا یو پیر خو لګا وکړه نو دې کله کله ملګر نو مجبور شي دا یو پیر نسوارو لګي چکر به امراشي الټه به امراشي بیا ورپسې دوباره چې بیا ولګي خبر ورو روان شي نسواری شي دغه سي سیګریټ او دغه سي نور او نور دا چې یو پیر ول ورکه نو چې یو پیر دیس تړې شوه دی او ور دکړه ولا د دمشي پاغي باندې هیروینو باندې په آیسو باندې په نور شیزونو باندې ولې سنه سخوان خو بغشته کنه نو دی هغه باندې روان شي خبره وران شي ملګرو د وجنا د لاړ شي تباشي الله رب العزت وی اوګستان مینه د الله سره دا نو خبره بدای چې بل چا پسې بنځي ته په پیر ملنګ پسې زی ته په پیر فقیر پسې زی نه نه په الله پسې په پیغمبر پسې لاړ شه فتبعونی پیغمبر تابعداري وکې پیغمبر تابعداري دی وکړه نو بچ کېږي با دا الله محبت تبرسي نو خبره بدای چې د هغه طرف نه به هم سره محبت شروع شي یحببکم الله دا الله محبوب بشي ويغفر لكم ذنوبكم بخنه بو کې تاسو د ګناہوں تاسو الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان قل اطیعوا الله والرسول وتوا الله وی اعلان وتوکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اعلان وکا نو ما وتا ته اعلان وکا اطیعوا الله والرسول او تابعداري کوي دا الله او دا الله د رسول دا الله او دا الله د رسول په مقابله کې چې څوک راضي او پاتې کیږي کامیاب دی کاغه مولا راضي کاغه پیر سے راضی کاغه فقیر سے راضی ارسوک چی راضی پلار دے که مور دا که قام قبیله دا که نور سے دی که نور سے دی ارس چی دی دا ټول دا الله او دا الله پر رسول باندې قربان نمی دی پکار دغسی
صحابو په دور کې بعضې خبرې راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د مینې محبت په باره کې وي لا یؤمن احدکم مومن نشي کېدی ستاسو نه یو تن حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. مومن نشي کېدی کامل مومن نشي کېدی هغه پورې چې دته زه زیات محبوب نشم حتی اکون احب الیه من والده د مور پلار نه وولده د خپل اولاد نه والناس اجمعین د ټولو خلکو نه. یو روایت کې بګې د خپل ځان نم دی ځان نه به هم پیغمبر تا ته محبوب کاری. دغه پیغمبر په ناموس باندې سر قربانول دا داسې چې زما ځان نه دی پکار زما پیغمبر پکار دی. ناموس رسالت باندې سړی ځان قرباني دا الله په مینه باندې سړی ځان قرباني ځکه مړ شم دنیا عمر به ختم شي چل بوشي دنیا عمر ختم اخواتا اصلی زندگی اب شروع شي اب خستی اب د شهادت زندگی مرګ میلاو شو اخواته د شهید چې کم بیا ژوند دی هغه بیا د دې دنیا د ژوند نه بهتر دی. نزه کوي حتی اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د ټولو خلقونه. دا به کوم ځکه پته لګي دا پته لګي مقابله کې مقابله بیناله پته لګي کنه یو پته نه لګي دا الله سره زما مینه ډېره مینه ده څومره ده نو دا پته باندې لګي چې کله مقابله راغله مقابله د چا راغله د الله راغله او دغه د مور پلار راغله. یو سړی دی یو طرف ته د الله خبره ده بل طرف ته د مور پلار خبره ده اوس دې کوم اخلي په یو خبره باندې الله ناراضه کیږي الله خفه کیږي او په دې بل باندې کله بل باندې کې جو مور پلار خفه کیږي کوم یو کې دی وینا مور پلار نشم خفه کولای چې مور پلار نشي خفه کولای نو مینه یې د الله سره د الله د رسول سره کم ده د مور پلار سره دې زیاته ده. پیغمبر وایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. نو د مینه د مور پلار سره زیاته ده یې کامل مؤمن نه دی. دویم پس راغی اولاد وایي چې چلو کونو الله او الله رسول خو یو سوی خو هلته کې اوس بچی دي نو چې چلو سره وکونو نه قلاریږي کنه بچی مې نه پریدي اولاد مې نه پریدي زامن مې دي هغه مې نه پریدي لونه دي هغه خفه کېږي نو دې خو نشم خفه کولی که نه اولاد نشم خفه کولی چې اولاد نه خفه کړي نو الله به خفه کړي الله رسول به خفه کړي نو ایمان کامل نه دی. بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا درې خبرې کوي دا یو روایت کې من والده وولده والناس اجمعین والناس اجمعین کې ټول خلق دي نو بل ټول خلق مو لګړي دي مختصر کړه خپل معاشره د خپل قام قبیله ده یو ته دغه دا کارو کا وکي دا کې الله خوشالي کدا نه کې دا بل خبره کې نو ال دکی قام قبیله ده هغه بیا خپکی یا با الله خپکه یا با خپل معاشره خپکه دې چلو کوئی وای دا کار خو مې نه کاوه اوس دا معاشره به څه شی وي څه وي معاشره به څه وي دا خلق به څه وي دا کلی به څه وي دا محله به څه وي دا قام قبیله به څه وي وای په دې کې خو زما پوزه پرې شي دا خلق به راپسې بیا خبرې کوي او خلق به پسې خبرې کوي خو هلته چې الله د پسې خبره وکړه نو هغه خبره ورانه ده مینا محبت دا هغه پتہ دقه ځکه لګي مقابله کې پتہ لګي یا سینه لګي پتہ تو اسی چل کے غم دے خادی دا سنت تی وعدہ دے بل سدی پائے کہ دے یو طرف تا سوچ گا اللہ خپکی بل طرف ته سوچ کے نو قام قبیله خپکی مور پلار خپکی اولاد خپکی نو اس کم سو خپکول غواړي دی نه الله خپشي خپدي شي خیر دی خو دا نور خپکی کن او نه کا دا نور خپشي خپدي شي شل پیر دی خپشي سبا بیا خوشاله شي او که خپشي خپدي شي
الله دې نه خوشاله شو رستنی زندگی چې دن هغه به خوشاله وي. الله اعلان وتوکا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نو بیا اعلان وتوکا ته الله والرسول او تابعداري کوي دا الله او دا الله د رسول. فإن تولوا کله خلکو شاکړه نه مني نو فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله نه خوښي کافرانو لرا. شاکړه الله ته شاکړه الله رسول ته شاکړه من کل الوجوه شاکړه نو بیا سره کافر کیږي او چې من کل الوجوه نه ده چې چلو کوي خبره منم دغه منم لیکن مجبوری راشي کله خپو خوېږي کله سوشي کله سوشي نو دې باندې سره کافر کیږي نه یو سړي سنت خلاف کو زلاله کافر شوي ځا نه دې سره کافر کوم کافر کولو د پاره دسي په اسانه باندې دا لفظ مو وایا کفر دا لفظ مو وایا ښه سره خرابي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل ځکه وایي تا چې چاته وې د کفر خبره دې په وکړه د يهودي خبره دې په وکړه د نصراني خبره دې په وکړه د هندو خبره دې په وکړه دا هندو دې دا کافر دې نو اوس په دې کې په دواړو کې یو تن به کافری یا به دغه سړی چې کوم مخامخ دې ته چې شاباره کې وي هغه به کافر یي خبره خلاص شي تاسو په ځای باندې خبره ولګېده کنه نو دا خبره واپس کیږي چا چې کړي هغه ته واپس کیږي نه پی کافر کیږي هغه به يهودي کیږي هغه به نصراني کیږي هغه به هندو کیږي دا فتوا واپس د پسې راځي دیو جنا زموږ علماء په دې کې ډېر زیات احتیاط نه کار غسته ده احتیاط کوو د کفر فتوا آسان کار نه ده چې د کفر فتوا په مخامخ ضرور لګي ځکه کافر شو باندې خلک داسي وي پلان کې هغه ایمان نشتی او کافر دی او داسي دی داس فتوی ملګو څوک چې داسي کار کوي نو هغه به کافر یي داسي وایا لیکن ته پلان کې چې نه کافر دی خبر ورانه ده آیا کې بیا ته کافر یا باغ کافری دې دوه کې یو کافری بیا کاغه کافر شو ستا تخلاص شوي او کاغه کافر نه نو ته به کې راغلی ادا مسله ډېر روانه ده په دې زمانه کې دې دور کې یو په یو باندې فتوا لګي بل باندې فتوا لګي یو وای دا بی دین دی دا کافر دی او دا گمراه دی ادي په مونږ نه کیږي ازو غوي هغه په مونږ نه کی دیګا ولې مونږ نه کیږي په چا په مونږ نه کیږي خبر اورانی څوک د لعنت الفاظ وي مخکې موږ ویلو لعنت الفاظ مخامخ په یو سړی باندې نشي ویلې چې سو پورې الله نه ویلي دا الله رسول نه ویلي سو پورې تا ته صحیح طریقې باندې دا معلومه نه چې دې کافر مړل نشي ویلې لعنت الله الکافرین لعنت الله الکاذبین لعنت الله الظالمین وغیرہ دغه سی ویل شي لیکن دغه سی پلان کې پتا باندې لعنتی وي دا خبره وسورانه ده ته چې پتا دې لعنتی نو دې کې بوس کاغه د لعنت مستحق جو پاغه باندې به الله لعنت راولي کاغه مستحق نه نو دا واپس کیږي پتا باندې تا باندې ود الله لعنتی دیو جن لعنت په الفاظو کې ویلو کې هم ډېر احتیاط پکار دی په دغه سي قصو باندې چې چا باندې لعنت وي خصوصي تور باندې خبر ورانی نو فین تولوا کدی خلکو شاګر نو فین الله لا يحب الكافرين یقینا الله نخو غي کافرانو لرا ان الله اصطفى آدم دې جنا خبره پیش کړي د عیسی علی السلام دو چې دې په اولاد کې راغله دې په اطوارو کې راغله ابراهيم علیه دا عیسی علیه السلام کوم زو عیسی علیه السلام دا اولاد کې راغله د ټول اول آدم علیه السلام نو بیا نوح علیه السلام نو بیا آل ابراهيم دې نو بیا آل عمران دې دا الله غوړه کړ دي خلک دې په اولاد کې راغله نو عیسی علیه السلام په اولاد کې راغله د آل عمران په اولاد کې دي آل عمران دو په تیرشین
یو دا مخکې وی آل عمران ورپسې دی وی امرات عمران نو دغه عمران دی نو یو عمران دو موسی علیہ السلام پلار دی او یو عمران دا دو عیسی علیہ السلام نیکه دی د مریم پلار دی عمران د دې دواړو عمران هغه عمران او د دې عمران په منځ کې تقریبا 300 کاله فرق دی انې ته یو جوړ کې باندې خلک خبر نه ده کې ودا وېزا دلته کې عمران دی دلته کې عمران دی دا دواړه یو دي هغه یو څنګه دي هغه یو دی ابراهیم د موسی علیہ السلام پلار دی یو دلته کې د مریم پلار دی ای دواړو په د مریم پلار شو د عیسی علیہ السلام نیکه شو دغه ډېر فرق دی ډېر زمانہ ده پکې 300 کاله خپل یادي کلا رجل مومن راضی او دغسی صاحب یاسین راضی دواړو کې یو قول دا دی چې دن حبیب او دا غنم حبیب قولونه پکې اقوال نور پکې دي نو یو دی وای هغه یو څنګه دی یو د عیسی علیہ السلام په دور کې دی او یو رجل مومن د موسی علیہ السلام په دور کې دی څنګه یو شو رجل مومن هغه داغي موسی علیہ السلام په دور کې د موسی علیہ السلام تابعدار دی فرعون مقابله کې ولاړ له وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه هغه لګیا بیان کوي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا تاسو هغه سره وجه نه چې هغه رب زمان الله دی هغه نقصان څه دی جرم یې څه دی او یو طرف ته رجل صاحب یاسین دی هغه لګیا دی هغه اتبعوا المرسلین وجاء رجل من اقصى المدينه رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون بیا مالی الا عبد الذي فطرني ولی ترجعوا خلق به راکې خو د مړی شهید شو ابل شهید کړه نو هغه الله بچ کړو د دې خلکو شهید کړو بعد به راشي د دواړه یو هغه یو څنګه دي ګوره سوچم کول پکاري تاریخ ته وګوره د تاریخ کم یو دی هغه تاریخ کم یو دی دا باندې بس قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وتوایت کچره تاسو مینا کوي دا الله سره نو زما تابعداري کوي يحببكم الله نو الله بس تاسو سره مينو کی ويغفر لكم ذنوبكم وبخنبو کی تاسو د ګناهونو والله غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان ولا اطيعوا الله والرسول وتوایت تابعداري کوي دا الله او دا الله د رسول فإن تولوا كذا خلق شاكرا فإن الله لا يحب الكافرين يقين الله نخوخي كافران لرا الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي